اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم مسلمانان، الله عظیم احسان چې انسانانو پیدا کړي، بیا په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړي او بیا په مسلمانانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي. دین اسلام ایمان هغه دولت دی چې دې قیمت دا سالمه دنیا نشي پوره کېدی. کله ټوله دنیا یو انسان ته ملاوي شي او د سره دین اسلام نه نو دې ناکام دی. په قیامت کې به کفار ارزو لري چې کاش کله ټوله دنیا د سرو زرو ډکه وي او دا زما وي او زما د ایمان په عوض کې اخیستې وي، ما ته یې سوی نه، نو څنګه به وه. الله تعالی وایي ورکړه ته چا سره سوي نه اکه بالفرض وي نو ابدي قبول نشي. ما تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. دا ډېر لوی دولت دی ایمان. د دې ایمان د باقي پاتې کېدلو لپاره په خاتمه د خیر د خاتمې لپاره داسې یو پیغمبر نه تېر شوی، داسې د پیغمبر امت نه تېر شوی چې دا ایمان دولت ورته نصیب شوی دی او د دې د بقا سوال یې کېږي. حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام د الله جلیل القدر پیغمبر تېر شوی دی. الله تعالی عظیم امتحاناتو کې ول واچاو، په وړوکوالي د پلار نه جدا کړی شو، ورور وکړو کوي ته وغورځاو او بیا د هغې نه پس غلام جوړ شو، خرڅ کړی شو، بیا د هغې نه پس د زلیخې د عتاب او د هغې د الزام مورید وګرځېده، الزام یې پرې ولګاو، جیل ته پکې نړو، بلا وخت یې جیل کې تېر کړ. بیا چې کله د جیل نه راوځي کامیاب راوځي، بادشاه ورته وایي چې د خوب تعبیر بیانوي. بادشاه ته چې کله د خوب تعبیر هغه کېږي بیان کړي چې زموږ په دې جیلخانه کې یو ملګری دی جیل د خوب په تعبیر ښه پوهېږي. هغه لاړو، بادشاه ولېږي چې لاړ شه او زما د خوب ورته بیان کړي چې اووه غواګانې دي، څاروي او ټپې او اووه شنه وږي دي او اووه وچ وږي دي. دا ټپې غواګانې ولګېدې، څاروي وخوړې او دا وچ وږي چې کوم دی نو دا شنو سره یو ځای دا شنه یې وچ کړه چې دې څه تعبیر دی، څه معنا. حضرت یوسف علیه السلام څخه دا قیمتي او د تعبیر ته تپوس کوي. حضرت یوسف علیه السلام ورته تعبیر هم ښیي او تدبیر ورته هم ښیي چې دې تعبیر دا دی چې اووه کاله به ډېر مزېدار راشي، د بارانونو آبادي به وي، او اووه کاله به هغې پسې سخت د کانسانۍ راشي، باران به نه وي، اووه کاله خلک به چې کوم دی نو غني پسې ړندېږي. نو تدبیر یې ورته وښیه چې په دې اووه کالو کې به تاسو ځای شاړ نه پرېږدئ، هر ځای کې کرونده وکړئ، فصلونه وکرئ او فصلونه چې کوم دی نو محفوظ کړئ، دلو کړئ. غونډوئ به صرف د ضرورت د مارکېټنګ غونډوئ به محفوظ کړئ. نو چې دا اوس سخت کارونه راشي نو دا به بیا ستاسو په کار وایي چې هغې کې به کوئ. بادشاه ته چې تعبیر بیان کړی شي، بادشاه ډېر زیات خوشحاله شوی. دې ډېر کې څه توري دی راولئ. یوسف علیه السلام ته څه کېږي استازي چې راوځه او ورته وایي نه راوځه، مخکې صفایي غواړي. بهرحال مفصله واقعه قرآن ذکر کړې ده، صفایي وشوه، یوسف علیه السلام راووته، بیا پلار سره یو ځای شو، پلار او وروڼو سره یو ځای شو، ټول خاندان سره یو ځای شو.
بیا د الله تعالی په دربار کې سوال کوي چې رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اے پروردگار تا ماله بادشاہي راکړه، دا خوبونو تعبیر دې راته وښیه. فاطر السماوات والارض، یا الله د اسمانونو تا پیدا کړي دي، ته د اسمانونو پیدا کوونکی هم یې او د دې ځمکو پیدا کوونکی ته هم د هر څه خالق دی. توفني مسلما، یا الله زندگی خو دې راته ټوله اسلام سره تېره کړله، اوچته عهده په دین کې چې دغه پیغمبري دی هغه دې راته راکړله، دنیوي اوچته عهده بادشاهي دی هغه دې راته راکړله. خدای اوس چې په وفات کوي ایمان سره په وفات کوي، اسلام سره په وفات کوي. توفني مسلما، یا الله چې زه وفات کېږم چې مسلمان وفات شم. والحقني بالصالحین، او یا الله نیکانو خلکو سره مې پیوست کړي او ځای کړي. نو دا د ایمان د بقا دومره ضرورت دی چې پیغمبر د وخت او د هغه امت هغوی چې کوم دی نو بار بار دا سوال کوي چې خدای ته په دنیا کې خو دې راباندې انعام وکړو، دین دې راته راکړو، ایمان دې راته نصیب کړو، خو هسې نه چې دا ایمان راته اخر کې سلب نشي کېدی، اخر کې ایمان د دنیا له لارې نشي کېدی، اخر کې خاتمه مو خرابه نشي. په دې وجه باندې نبي کریم علیه السلام ارشاد فرمایلی دی انما الاعتبار للخواتیم، اخري خاتمه له اعتبار دی. یو سړی اوس په اوږده وخت کې لګیا دی، لمونځونه وکړي، حجونه وکړي، روژې وکړي، یو څه بل څه چې څومره د نیکۍ کارونه دي هغه کوي، خو اعتبار اخرې خاتمې لره چې اخره خاتمه د انسان ښه شي بس داسې کار. امام احمد بن حنبل صاحب د ځانکدن حالت کې دی، بېهوشي به پرې راغله او دغه ټیم کې به ویل نه لا ستا لپاره دی، نه به یې کول چې هوش کې راغی دوی به وایي چې باباجي دا تاسو څه دی، تا د موږ کلمه وویل هغه به ویل نه، وایي ما د کلمې نه انکار نه دی کړی بچیا. دغه ټیم کې ابلیس راغی ما ته وایي چې یاره ځان دې راغله بچ که ایمان دې راغله محفوظ وړو. ما وایي چې نه ظالمه لا محفوظ نه دی زما ایمان، چې څوک پورې انسان په ایمان نه دی وتی تر هغه وخته پورې زه مطمئن نه یم زه ستا له په امن کېدی نه شم. دا نه چې ما ګوډ دا ما ابلیس ته کول ستا د کلمې نه ما انکار نه کړی چې دا ما ته کلمه ووایه تنقید دې کوه ما به د هغې نه انکار کوم. نو د الله تبارک وتعالی نیکان بندګان چې څومره دي هغوی سره د خپلې اخرې خاتمې ډېر زیات فکر کوي او هغوی چې څومره الله سره قرب نصیب کېږي او څومره الله ته یې نزدېکت نصیب کېږي څومره هغوی کې عاجزي راځي او د الله تعالی مخلوق سره د هغوی زړونو کې محبت پیدا کېږي، مینه پیدا کېږي، تکبر پرې وځي. بشر حافظ دا یو بزرګ تېر شوی دی، ابتدا کې دی چې کوم دی نو شرابي و، دلته ولایت میلاو شو، د الله ولي جوړ شو، ناشنا واقعه ده. شرابو له روانو په لاره کې د الله تعالی نوم ولیده، یو کاغذ باندې لیکلی شوی او خاورو کې او په سوکو کې څښل شوی. ده چې وکتل نو زه یې هغه کاغذ راواغسته، ویې وینځه، وچ یې کړه، عطر یې پرې ولګول او محفوظ ځای کې کېښود. بیا شرابخانې ته ننوته، شراب یې وڅښل، بیا راووته، هغه یې راوړه او سنبال یې کړه. الله جل شانه ارشاد فرمایي چې ای بشر د نن نه پس ستا نوم ما د اولیاو په رجسټر کې ولیکه، ته زما دوست یې چې تا زما د نوم قدر وکړه، ته زما دوست. دغه بشر حافظ دی، حافظ خیال دې ته وایي، دغه پیغام ته پښتو کوه. د قرآن شریف یو آیات مې ده واورېده چې قرآن شریف کې الله تعالی وایي چې موږ دا ځمکه فرش ګرځولې ده ستاسو لپاره، بستره هم ګرځولې ده. وایي دی چې ښه ده ځمکه د الله تعالی موږ دپاره بستره خوراک کړې ده، په دې سملو سره ګرځو. دې نه غرض نه بس دا د هغه یو حال و، دا غرض نه دې خفیا پرې وګرځېده. خو د الله غیرت وګورئ چې کله ده د الله رضا لپاره دا اختیار کړل، نو الله جل شانه ځمکې ته حکم کړ چې چېرته دی رواني او ګندګي پرته وي، ګندګي به راښکي، ځمکه به شنېده، ګندګي به یې راښکله، ځمکه به صفا سوتره وه، د خپو د لاندې چې کومه ځمکه به راتله به صفا راتله، سوټې یا په لاره کې ګندګي او یا خټې داسې نه به نه وو، دلته به الله تعالی دا صفا کړه. دا بشر حافظ دی به ته امام احمد بن حنبل صاحب مجلس کې به اکثر ناست کله کله به ته او کله کله به امام احمد بن حنبل دی چې به لاړه امام احمد بن حنبل صاحب به ورته پاس وګرځېده او ځان سره به یې کېښود او کله به امام احمد بن حنبل صاحب ته د مجلس نه راغی، ده سره ملاقات راغی. چا ویل چې ته خو دومره لوی محدث یې، دومره لوی عالم یې،
او بصحابي دا څه دومره لوی سړی دی چې ته دلته دومره پاسې چې دی دلته راشي او چې ته دې په ځای کې ته ولاړ ځې هغوی د الله بندګانو زه د الله تبارک وتعالی د کتاب عالم یم او دی د الله عالم دی دی د الله د ذات عالم دی دا د دې نه حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه دا الله تعالی د ذات نه ناواقف و خدا د دې علماء شان دي چې څومره دې ته مرتبه چې ته ملاویږي څومره الله ته قرب دي کې دومره دې کې عاجزي لري کم سړی وي کمزورې سړی وي اعمال په حس سره او هغه ته په انتهایي ادب سره ملاویږي هغه په ډېر زیات قدر کوي احترام کوي نو عرض کوم چې دا اخره خاتمه د دې فکر د انتهایي لازمي سره په موجوده حالت باندې غاوره کېدل نه دي پکار ته خدا کومه هیڅ بدل حالات نه لري نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اکثر دا دعا ډیره زیاته مستحب اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے د زړونو اړوونکیا زما زړه په دین اسلام باندې کلک کړه ثبات پکې پیدا کړه کلکواله جماع پکې پیدا کړه ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وایي چې الله پیغمبر تاسو کو الله پیغمبر کې تاسو په وایي دومره یادېږي نبی کریم علیه السلام ورته وایي اے عائشہ تا ته پته نشته چې قلوب العباد بین اصبعي الرحمن د دې بندیانو د زړونو چې د رحمان په کوم ګوتو کې یقلب کیف یشاء الله تعالی د زړونو اړه راړي څنګه چې نو اصل چې زما زړه ته تفکر راوړي په دې وجه د سوال وکړي چې علم زړونو اړه زما زړه په دې اسلام د ثابت کړي علماء کرام مهنت کړې دي کوشش کړې دي د ایمان باندې د خاتمې لپاره هغه یو څو نسخې راجمع کړي دي چې د ایمان باندې خاتمه به چا کېږي دغه نسخې استعمال کړي نو ستاسو خاتمه په ایمان باندې شي د هغې نه یو چې کوم دی نو د اهل الله مجالسو ته تګ دی نیکانو خلکو سره تعلق ساتل دي هغوی سره مینه او محبت ساتل دي الله ورسره وجبت محبتي للمتحابين في الله الله تعالی وایي دا خلکو لپاره زما محبت واجب دی چې زما د رضا لپاره یو ورسره محبت ساتي نو الله والا خلکو سره چې محبت ساتي دا په اړه چې محبت نو دغه محبت په وجه باندې الله تبارک وتعالى دا خلک د قیامت پر ورځ کې راوځي حدیث مبارک کې راځي چې دې مخونه دا د نور نظری کې او د نور په منبرونو باندې ناس دي او دې ته نبیان او شهدا پسخي نو سوال پیدا کیږي چې نبوت دا لوی درجه ده شهادت لوی درجه ده نو دې خلکو ته دې ولې پسخي کوئی په دې وجه کوته پسخي چې په پیغام وایي پیغمبران علیه السلام سره د ذات مقابله د امت په سره مقابله او دی باندې تعالی د قانون نبی رحمت نو دا الله تعالی د رضا لپاره محبت ساتل دا د ایمان باندې د خاتمي یو باندې کې کوم رسمت دی یو باندې درجه ده چې کوم خلک الله والا خلک سره محبت ساتي د الله د رضا لپاره نو بس پوه شي چې دې سړي خاتمه باندې تبارک وتعالى په ایمان باندې ادا غي وجه دا چې یک زمانہ صحبتی با اولیاء بهتر 7 سال اطاعت بیریا یو غړی د الله والا خلق مجلس کې ناس ته د سلو کالو بیریا اعلان کړی او دا غي وجه دا چې فرشتہ اخر کې اعلان کوي چې قوموا مغفورا لكم اے خلق پاسې تاسو وبخښل شئ او تاسو بدای دا په نیکو باندې بدل کړئ نو دا د اخر خاتمه د حسن بشارت دی او قسم کې تاسو اخیره خاتمه به خسته چې څوک الله والا خلق سره ناس تفاس او صرف دا نه چې الله والا خلق سره سره ناس تفاس کې دې مکامیاب دا الله والا خلق دې د دین خدای مکان سره بوس شروع شي دې سره دښمنی شروع کی نو بیا الله تبارک وتعالى دا زما دوست دی دا دښمنی ستاسو سره دا ما سره ستاسو دښمنی ده من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الله تعالی چې زما دوست سره دښمنی ساتي نو زما د طرف نو د اعلان جنگ ما ته میدان شي ما ساتي نو د الله اولیاء سره مینه ساتل محبت ساتل دا د اخر خاتمه د خیرسته کېدلو باندې دلیل دویم دلیل د نظر حفاظت دی چې کوم خلک د نظر حفاظت کوي د دې خاتمه باندې تبارک وتعالى په خیر باندې کوي دې خاتمه په ایمان باندې نبی کریم علیه السلام دا نظر چې کوم د شیطان د غشو یو زهر آلود غشي او چا چې دا زما د یاري نخکته کړ د نامحرم نه
نو په بدل کې ورته زه داسې ایمان نصیب کړم چې د هغې میټاس په ډېر درد زړه کې محسوس وي او د ایمان میټاس کې ورته زړه کې داخل شي الله تعالی بیا وباسي نه دا بیا نه سره نو د نظر په حفاظت باندې الله تبارک وتعالی د انسان اخره خاتمه خیر کوي دریم څیز چې د انسان اخره خاتمه په کوم څیز باندې ښایسته کېږي او د په ایمان سره برابر راځي نو هغه د مسواک استعمال دی چې کوم خلک پابندۍ سره مسواک استعمالوي کوم د نبي کریم علیه السلام سنت طریقه ده او دویم د دې مسواک کې فایدې یو څلور فایدې احادیث مبارکه ذکر دي یو خدا چې مطهر للفم دا خپلې لپاره کوونکی د انسان خپله کې صفایي سوتلی او دویم مغزات للرب د رب د رضا سبب ګرځي الله تعالی د رضا کوي څوک مسواک استعمالوي دا د الله تعالی د رضا او دریم نمبر د ساه ایستلو په اسانه باندې ساه وتلو ذریعه ده چې کوم خلک مسواک استعمالوي ساه به په اسانه وکړي روح به په اسانه وکړي الله تبارک وتعالی به روح په اسانه وباسي او دریم نمبر کلمه طیبه ورته الله تعالی په آخر کې رسي دا حسن خاتمه نو د مسواک استعمال باندې د انسان آخره خاتمه الله تبارک وتعالی ښایسته کوي اوس موږ انتهایی ناراض د ناراضتیا مظاهره کوو چې مسواک پروت دي یا دغه ځای کې پروت دي موږ بس تلوار را باندې او دغه طرف کې ووایو د داسې کار پاسو نبي کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده د مسواک فضیلت ذکر کړی دی چې مسواک او داس کې استعمال شي او باقي باندې کوم شي موضوع شي او یا موضوع نه بهتر چې بغیر د مسواک نه باقي او داس کې مسواک استعمال کړي نو بل طریقه چې بل ذریعہ